د یو کس په خوله کې نسوار موجود وي او دا یو سیز جوټه کی اوبې جوټه کړي یا د خوراک څښاک یو بل سیزی جوټه کو نو آیا د د جوټه پاکه ده او کنه ده او د استعمال قابل ده او کنه ده؟ جواب: د کم کس په خوله کې چې په الحال نسوار موجود وي او د خوراک څښاک یو سیز جوټه کی نو دا یاد ساته چې دا جوټه پاکه ده او د استعمال قابله ده. خو کوم کس نسوار نه کوي او د نسوارو نه کرکه کوي او هغه د نسواري دغه جوټه نه استعمالي نو په هغه سم ملامتیا نشته. هغه ته به دا نه وي چې ته د مسلمان نه کرکه کوي او د مسلمان د جوټې نه کرکه کوي، نه، هغه به د دغه دواړو نه کرکه نه کوي خو هغه به د نسوارو نه کرکه کوي. نو کور دې وجې نه هغه د جوټه استعمال نه کوي نو په هغه سم ملامتیا نشته. باقی خبره د جوټې ده، نو ما درته ویل چې پاکه ده او د استعمال قابله. د مونځ په حالت کې پنسي ښکته شي او ګیټۍ پکې پټې شي، نو آیا په مانځه کې دا پنسي ته اوچتولی شي او که نه شي؟ که اوچتولی شي نو په څه طریقه به اوچتې؟ یا یو کس دی چې د مونځ نه مخکې پنسي اوچتې نه کړه او مانځه ته ودرېد او په مونځ کې بیا خیال شو چې زما خو پنسي ښکته دی او ګیټۍ پکې پټې دي، نو دا خو سخته ګناه ده او وړه ګناه نه ده، ګناه کبیره ده او په مونځ باندې ډېر غټ نقصان غورځېږي. بلکې بعضې روایاتو کې راځي چې د دې نارینه مونځ ونه شو، د چا چې ګیټۍ په پنسو کې څه وي دا پټې وي، نو دی اوس په مانځه کې اوچتولی شي که نه، او که اوچتولی شي نو په څه طریقه باندې به اوچتئ؟ صحیح شوله. یا یو کس پینټ اچولی نو د پینټ دا پنسي چې دا د لاندې نه راونغاړي رابډي کړي او ګیټۍ پکې ښکاره کړي، دا عمل څنګه دی؟ نو په دې څو ضروري مسلو باندې ځان پوهه کوي. ګوره جی اول خو په دې مسله باندې ځان پوهه کړه چې پرتوګ به جوړی داسې نه چې د هغې ناب د ګیټو نه ښکتی، لنګ به جوړی داسې نه چې د هغې ناب د ګیټو نه ښکتی، پینټ به جوړی داسې نه چې د هغې ناب د ګیټو نه څه ښکتی. داسې لباس جوړولو ته په کتابونو کې مکروه ویلي دي. صحیح شوله. دومره اوږد پرتوګ چې د هغې رابډې کول وي او دومره اوږد پینټ چې د هغې رابډې کول وي، دومره اوږد لنګ چې هغه اوچتول وي، نو علماو داسې لباس ته داسې لباس جوړول او ګنډل دې ته مکروه ویلي دي. صحیح شو. پرتوګ به ته جوړ په داسې ناب کې چې رابډې کولو ته ضرورت نه وي د نارینه دپاره، دا مسله ده. صحیح شوله. د دې نه پس اوس مسلې ته راشه، نو مسله دا ده چې یو کس په مونځ باندې ولاړ دی او ودرېږي، نو دله اول دا پکار دي که د پرتوغاښ سس دی دا دې ټیټ کي، صحیح شوله که نه، او پنسي دي په صحیح طریقې سره بډې کي، ګیټۍ دې ښکاره کي. خو که د بډې م کړلې او بیا هم په مانځه کې دا پنسي د ده ښکته شوې پاسېدو کې ناستو سره او ګیټۍ پکې پټې شولې، نو دله پکار دي چې په یو لاس سره دا راونغاړي او بډې کی، په یو لاس سره ښه. کو په دواړو لاسو سره چا په مونځ کې پنسي بډې کولې نو دا عمل کثیر دی او په دې سره مونځ ماتیږي. په دواړو لاسو سره به نه بډې کوي، په یو لاس سره به بډې کوي. صحیح شوله که نه؟ دغه شان د مخکې نه دي اوچتې کړی په مانځه کې خیال شو، نو ډېر په مزه طریقې سره د په یو لاس سره دا پنسي اوچتې کي او ګیټۍ دې پکې څه کي دا دې ښکاره کي، په دواړو لاسو دې نه کوي، دې سره مونځ ماتیږي. او که یو کس د پینټ پنسي نه دي اوچتې کړي د مخکې نه او په مانځه کې خیال شو، نو په مانځه کې د پینټ پنسي نشي اوچتولی، ځکه هغې دپاره به ته راښکته کېږي، نو دا عمل کثیر دی، هغې سره مونځ ماتیږي. نو دا به ته د مخکې نه اوچتې، خو دا اوچتول څنګه دي؟ بعضې کسان په دې اعتراض کوي چې د پینټ پنسي نشي اوچتولی او دا کار ټیک نه دی. نو نه، دا خبره غلطه ده. یو سړي پینټ اچولی او د هغې پنسي اوږدې دي، ګیټۍ پکې پټې دي، نو چې مانځه ته ودرېږي بلکل دې راونغاړي، بله طریقه دلته نشته دی، لحاظ یو مجبوري ده. او که نه مجبوري نشته، واسې د شوشه دپاره پینټ اچي، نو بیا خو په دغه پینټ کې مونځ مکروه دی. یو خو یو ډیوټي ده، په یو کپنۍ کې دی، یو مجبوري ده، هغه بیله مسله ده. د شوش او د خوند او د مزې دپاره پینټ اچولی یا دته موقع میلاویږي چې پرتوګ کمیس واچئ او دا لباس واچئ او دی بیا هم په پینټ کې مونځ کوي، نو بغیر د ضرورته خو په دغسې پینټ کې مونځ کول مکروه دي. خو که ضرورت وي، ایمرجنسي حالات وي، ډیوټۍ حالات وي، په کپنۍ کې په ډیوټۍ ولاړې، نو دغسې حالاتو کې بیا په کار ده چې د پینټ دا پنسي څه کي دا راوچتې کي او ګیټۍ پکې ښکاره کي. ځکه پنسي د ګیټو نه په نیت د تکبر ښکته کول دا قطعا حرام دي. د ګیټو نه چې د چا پنسي په نیت د تکبر ښکتی دا قطعا حرام دي. او که د یو سړي نیت د تکبر هم نشته خو د دې نارینه ګیټۍ په پنسو کې پټې دي، نو بیا مکروه تحریمي یعنی حرامو ته نږدې دي او د مونځ نه بار او په مونځ کې دننه دا ګناه کبیره ده. لہذا چې په دې خبره باندې ستاسو صحیح خیالي د ټولو مسلمانانو سره دا مسله شریکه کوي چې هغوی هم پې پوهه شي. د پیشو جوټه څنګه ده او د ضرري پیشو وجل څنګه دي او دغه شان د شوق د پاره په کور کې پیشو ساتل
دا څنګه ری دا درې وانه ډېر اهم مسایل دی لحاظه تاسو ردی په جواباتو باندې ځان پوهه کوي. ګوره جی اول مسله د پیشو د جوټې ده. پیشو د خوراک یا د سکاک سیز جوټک پی دی لکه شوده دغه شان سالن دی اوبه دی وغیره هر د خوراک سکاک سیز چې دی کې پیشو خلو واله جوټې کو نو دا رضان سره یاد ساته چې د پیشو جوټه نجس نه ده پلیته نه ده دا چیز په دې سره نجس نه ګرځي صحیح شو لکه نه خو مکروه واله پکې راځي او مکروه واله هغه مکروه واله نه دی کوم ته چې مکروه تحریمی وي چې حرام او تنزیه دی بلکې هغه مکروه واله دی کوم ته چې مکروه تنزیهی وي یعنی بهتره نه ده دا بهتره نه ده چې دغه د خوراک یا د سکاک سیز دی د پیشو د جوټه کولو نه پس شي استعمال شي دی ته مکروه تنزیهی وي. اوس دې کې لږ تفصیل دی. تفصیل دا دی چې یو سړی غریب دی د وس خاون نه دی او داغه د خوراک یا د سکاک سیز پیشو سکو جوټه کو نو به هغه استعمالول شي داغه د پاره پکې بیا مکروه واله نشته دی یا غریب نه دی خو چې دا کم سیز د سره دی د خوراک یا د سکاک دا ملاویږي ډیر په مشکله او ملاویدل ډیر کم دی نو بیا پکې مکروه واله نشته دا د خوراک یا د سکاک سیز بیا استعمالولی شي. خو که یو سړی د وس د خاوند او نور وسی کیږي چې دا سیز لري کې او د دې په ځای نور د خوراک یا د سکاک سیز راوړي نو د هغه د پاره بیا د دې استعمالول سدي جی هغه مکروه دي. خو دلته په دې مسله ځان پوهه که پیشو ته ولیده چې منګه کیو خوړو مردار یو خوړه او به ډایرک خله د خوراک یا د سکاک په سیز کې ګنده کړله واله نو دا یاد ساته چې دې سره خدا سیز نجس ګرځي به خو بالکل نه استعماله. خو کو دا سدا چې تا لیدلې په دغه نه دا یی منګه خوړلې خو د اغې نه پس دومره ټیم تیر شوی چې د جبې سره د خپل خوله پاکه کړه د جبې پیواله نو کو به یو سیز جوټه کو نو به اقا د مکروه والی حکم دی. دا مسله خو ختم شوه ان شاء الله تاسو به پوه شئ. دویمه مسله د ضرري پیشو د وجلو مسله ده چې ضرري پیشو وجل څنګه دی لکه یو کس وي چې زمونږ په کور کې ډیر پیشوګان دي یا یو پیشو دی خو ډیر ضرري دی موږ ته نقصان راکوي ضرر راکوي پیشوګان لوخي جوټه کوي کټونو تخیجي مختلف تکلیفونه چې کم دی دا راکوي نو ګوره جیره دی جوابدار چې اول خدا پیشوګان کستا قدرت او طاقت پیوینو دا سکه واچو دا سي زه ته ویسه چې بیا را نشي او ته سشي ته تخلاش په صحرا کې پریده په بل ځای کې پریده خو کو دغه وست په نرسي نیول نه درکې یا تیریږي یا دغه وست په نرسي نو علما به دا اجازه ورکوي په کتابونو کې چې ضرري پیشو وجل دا بالکل جایز دي خو په داسې طریقې مړه چې کم تکلیف ورته ورسي او په اسانه تساوزي داسې طریقه اختیار کا چې کم تکلیف ورته ورسي او په جلدی سره د دنه ساوزي دا سشي مړه شي نو به ضرري پیشو وجل دا بالکل سديجي دا جایز دی پدې کې بیا څه ګناه او ممانعت نشته. بل یو کس دا تاسو کې چې پیشو ساتل د شوق د پاره پکور کې څنګه دي نو پیشو ساتل د شوق د پاره پکور کې دا جایز دی پدې کې څه ګناه نشته دی خو چې د خوراک سکاک خیال ساتي او په داسې طریقې و نه ساتي لکه په څنګه طریقه باندې چې غیر کفار یا انګریزان ساتي چې د ځان سره په کټونو کې سملول یا په خوراک سکاک کې د ځان سره شریکول په داسې طریقه باندې او نه ساتل شي په صحیح طریقه باندې او ساتل شي او د خوراک سکاک خیال او ساتل شي نو پیشو په کور کې ساتل او فعلل دا به درست او جایز دي بلکې بعض علما ردي فواید ذکر کوي چې د پیشو په کور کې وینو د دې مختلف فواید او فائدې شته. دا ډېر اهم مسایل دي او په دې معاشره کې خلکو ته ډېر پیخیږي نو تاسو نور مسلمانانو رونو سره شریک کړئ. وصل پاس کسان ناستی دی او خکته یو کس ته قرآن کریم تلاوت کوي نو آیا دا جایز دی که جایز نه دی؟ بره په کټونو کې په کرسو کې کسان ناستی او یو کس خکته په ځمکه ناستی قرآن کریم ورسره دی تلاوت کوي دا عمل د ده دپاره څنګه دی؟ یوه. دویمه مسله داره چې په کمره کې په کوم المارۍ کې چې قرآن پروت دی هغه دیوال طرف ته ستا خپې راځي نو آیا دا بېدبۍ کې راځي او که نه راځي؟ دریمه مسله داره چې په کومه کمره کې قرآن کریم پروت دی یا کلاو د تلاوت پکې کیږي د دغه کمرې د چت ته پاسه ختل دا څنګه دي؟ ګوره جی اوله مسله باندې ځان پوهه کا چې په کوم ځای کې په کټ یا په کرسۍ کې کس ناست دی اوچته نو تلاوت کوونکي له دا نه دي پکار چې دی راشي او په دغه ځای کې کیني او قرآن کلاو کې تلاوت پکې کوي دا د آدابو خلاف دي. دله پکار دي چې یا اوچت کینی یا څه فاصله کې لري کینی او یا په بل ځای کې کینی د قرآن تلاوتو کې خو دغه سي دله کې ناستل نه دی پکار او کنه تلاوت کوونکې د مخ کې نه ناستې دی په ځمکه باندې تلاوت کې نو راتلونکي کس له دا نه دی پکار چې دا ډایرک دغلته په کرسۍ یا په کټ کې اوچت کینی. صحیح شوله؟ یا خو پکار ده چې دا تلاوت کوونکې اوچت شي او یا ورسره دا راتلونکي کس هم په ځمکه باندې
کینی نو بیا صحیح ده. دا په هغه وخت کې چې کله په قرآن کې تلاوت کوي که دی په یادو باندې لګي تلاوت کوي نو که دی بیا په ځمکه ناستې دی او نور کسان اوچت هم ناستې نو دا بیا څه فرق نه غورځي. دا مسله ختمه شوه. دویمه مسله دا وکړه چې په کومه کمره کې قرآن کریم په المارۍ کې پروت دی وغه طرف ته ستا خپې راځي نو دا بې ادبي ده او که نه ده. نو ګوره دا یاد ساته که قرآن کریم په المارۍ کې په اوچت تاخ کې پروت دی صحیح شوله که نه یا د المارۍ د پاسه پروت دی یا ورله تا دغه دیوال طرف ته اوچت ځای جوړ کړی او ښکته ته په کټ کې ملاستې صرف دغه طرف ته د خپې دي نو دا په بې ادبۍ کې نه راځي. که داسې و چې دا قرآن کریم ښکته پروت دی او بالکل ستا د خپو ته مخامخ دی او ستا خپې هغه طرف ته دي نو دا یاد ساته چې دا بیا بې ادبي ده. دغه طرف ته بیا خپې کول نه دي پکار یا خپې کوم او یا د قرآن کریم بل طرف ته کېده. خو که اوچت پروت او ښکته ته کټ کې پروت او صرف د دغه طرف ته خپې دي نو دا بیا بې ادبي نه ده. درېیمه مسله دا ده چې قرآن کریم په یو کمره کې پروت دی یا کلاو د تلاوت پکې کېږي او د دې کمرې او د برنډې د پاسه یو سړی خیږي نو دا یاد ساته چې دا هم بې ادبي نه ده. ځکه د دې په منځ کې دا چت حایل دی دا چت دی نو د دې د وجې نه که بره څوک وخیږي او که قرآن په دې موقع کلاو دی او که بند دی دننه پروت دی نو د دې چت ته پاسه ختل داسې بې ادبي نه ده. بله مسله جی دا وکړه چې قرآن کریم تا تلاوت کو په هغې کې د نبی علیه السلام نوم مبارک راشي نو آیا درود ویل په دغه ټیم کې ضروري دی او که نه دي. نو دا مسله یاد ساته چې په تلاوت کې د نبی علیه السلام نوم مبارک ذکر شي نو درود ویل په دغه ټیم کې ضروري نه دي ځکه د قرآن تلاوت چې څنګه راغلی دی نو هغسې ویل څه دي دا لازمي دي. خو که یو کس درود ویم نو دغلته تلاوت بندول لازمي نه دي بلکې تلاوت د خپل جاري ساتي او چې کله تلاوت ختم شو نو وروسته دی څه وکړي درود شریف دی ووایي او په دغه ټیم کې د لپاره دا ضروري او لازم نه ده چې دی تلاوت بند کړي او دی خامخا درود شریف ووایي. دا ډېر اهم مسایل دي او مسلمانانو وروڼو ته ضرورت دی نو د اجر او د ثواب دپاره هغوی سره هم شریک کوي. وصلی الله علی النبی الامین.